دا چې کوم ایمانیات مونږ او تاسو وایو والقدر خیره وشره من الله تعالی، مونږ وایو چې کوم تقدیر د خیر دی او کوم د شر دی دا د الله رب العالمین د طرف نه دی. نو ګره دا یاد ساته چې د شر د نسبت مونږ د الله فیصله ته نه کوو. دا چې مونږ وته شر او بد وایو دا زما او ستا په اعتبار، دا زما او ستا په ګمان او په نظر کې دا شر ښکاري. د دې وجه نه علما ذکر کوي، فرمایي چې د الله رب العالمین ټول فیصله دا د خیر دی. هغه کې د بنده د پاره د جهانونو خیر لیکل شوی دی. چې کله د موسی علی السلام ملاقات د خضر علی السلام سره وشو نو دوی دوان روان دي په سفر باندې، دا سیوتل دریاب کې هم سفر وکړو. اوس په دغه سفر کې د خضر علی السلام او د موسی علی السلام مخه د یو ماشوم سره رااله. دا خضر علی السلام ورلی او دغه ماشوم قتل ک. موسی علیہ السلام وته فرمای تا خو یو نفس زکیه قتل ک، تا خو یو پاک معصوم قتل ک، د قتل کول خو شرعا ناروا دي، دا دی ول قتل ک. لقد جئت شيئا نکرا، یقینا تا ډیر نامعقول کار وکړو. او د خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته ویلیو چې زه کار کوم ته به مان تپوس نه کې. دوی خپل سفر جاری وساته. یو درې کارونه خضر علیہ السلام کړیو، دا غدری وانو حل وته بیا خضر علیہ السلام بیانې. نو چې کله دغه معصوم د دې مسلې د حل کولو بیان رااله نو خضر علیہ السلام وته وی و اما الغلام، هر چې غلام چې ما قتل کړو او تا ما باندې اعتراض کو چې دا دی ولې قتل کړی دی، نو دا هغه مور او پلار هغه مؤمنانو فخشینا زمون سره یره پیدا شو ایرحقهما طغیانا و کفر، چې دا معصوم نوجوان شي او د دې معصوم د محبت د وجنا دا مور او پلار په سرکشي او په کفر کې اخته شي. د دې معصوم اثرات په پدوی ډيري د وجنه به د مور او پلار کفر او طغیان تزي. نو د الله رب العالمین فیصله را ل چې دې قتل کا، چې دا آینده کوم شر را روان دي دا مور او پلار تینا الله پاک په امن کې اوساتي. او به ورته وی چې الله رب العالمین دا فیصله کړی دا فاردنا ان يبدلهما خيرا منه زکاتا واقرب رحمه. الله پاک فرمایي چې مونږ اراده کړې چې د دې بچی نوجوان دغه الګ په بدله کې د بهترین بدله دوی لورکو. نو الله رب العالمین ګورا ظاهری اعتبار سره خضر علیہ السلام چې معصوم قتلی موسی علیہ السلام وتوی دا تخنه کې. خضر علیہ السلام وتوی دا الله پاک فیصله وا او خیر پکې دا چې د مور او پلار ایمانم بد شو. الله پاک ولا یو لورم ورکړه، هغه لور د یو پیغمبر په نکاح کې رااله او هغه پیغمبر له الله بچي ورکو د هغه زمانه پیغمبر یو ګرځو. نو دا مور او پلار دغه الګ دا د یو پیغمبر خر خواخي وګرځیدل او د یو پیغمبر نیاو نکاح الله پاک وګرځول. نو ظاهری فیصله څومره د خفغان وا، خو الله پاک پدې کې فسفش څومره خیر کړل دي چې داغي اندازا زمونږ او ساسو د فهم کې او په سوچ کې نه راتلا. الله رب العالمین څومره خیر ورکا اغوي تا. نو د الله رب العالمین فیصله یدا سي ځکه الله با اختیار دی او چې کوم فیصله کوي هغه د خیر فیصله کوي. خو زما او ستا په سوچ او فهم کې ناراضي نو په دې بنیاد به ما او تا دغه فیصله باندې خفغان اظهار نکو، بلکې چې د الله فیصله وا مونږ په هغه باندې رضا یو. حضرت مریم بی بی رضی الله تعالی عنها دا هغه مور د الله رب العالمین نه دعا نه وکړي الله پاک ماته نارینه اولاد راکې، زما دغه نارینه اولاد د بیت المقدس د مسجد اقصی خادم وي. مونږ دا غي د پاره دین نظر کړي منلم دی. الله رب العالمین هغه ته لور ورکړه. حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہ
هغه د الله رب العالمین نه دعا کی چې الله پاک ما خو نارینه غوښتلو، ما خو د خدمت د پاره غوښتلو او مال د مریم بی بی راکړه رضی الله تعالی عنها. الله رب العالمین ته فرمای ولیس الذکر کالانثى، تا چې کوم الک زمانہ غوښتلو هغه دی جنې ته نه رسی چې دا کوم ما در کړی دا. ولستا بچی نارینا هغه به د پیغمبرې په مقام نه فایز کېده او دا کوم لور چې ما در کړه حضرت مریم بی بی رضی الله تعالی عنها دل به زیو بچی ورکوم. پیدائش په ناشنا طریقه باندې کیږي، د زمانه پیغمبر به ګرځي او زه به کتاب غل ورکوم او داغه به خپل مستقل امتی. نو دا کوم لور چې ما در کړی دا او تا کوم بچی غوښتلې هغه بچی او هغه الک دی جنې ته نه رسی. نو ګوره یو د بنده سوالو او یو د الله رب العالمین فیصله وا. د بنده سوال دا چې ماته نارینه اولاد راکا او د الله رب العالمین فیصله دا چې تعالی جنې در کوم. او د الله رب العالمین فیصله کې څومره خیر دی چې ستا د دغه لور با بچی وی پیغمبر وی. دویم هغه ته یو آسمانی کتاب به ورته میلاویږي، داغه به خپل مستقل امتی. او هغه عیسی علیه السلام چې د مریم بی بی رضی الله عنها بچی دی په آخري زمانہ کې په دی امت کې برازي او د هغه آخري زمانه د لوی فتنې د دجال خاتمه وکړي. اوس ګوره د الله فیصله څومره د خیر نه ډکه ده. نو الله پاک چې کومه فیصله وکي الله با اختیار دی، الله په دې بندګانو ډېر خپکیدونکې دی، الله پاک رب او بادشاہ دی. الله د بنده سره چې سم کوي هغه د خیر معاملې ا د بنده د پاره د ډېرو فائدو نه ډکه فیصله. خو د بنده دا سوچ او دا فهم دا انتهایی محدود دی. د دې خپل یو دایره ده او د الله د فیصلو د الله د علم حد او دایره نشته. نو چې الله پاک زما او ستا رب دی، الله پاک مالک دی، د الله پاک فیصله په خپل اختیار د خیر دی. نو د بنده ذمہواری صدا چې د الله پاک کومه فیصله بندوي ز په دې رضا دا زما د پاره د خیر ده. الله پاک په دې کې زما د پاره فائدې کړلې ده، بس دا د الله فیصله ده. د دې وجنا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نا چاته پوسو کو وې زما په دې ځل کې د دې فیصلو په باره کې خلجان دی، اشکال دی. دا یو خبر راته وکړه چې دړنه مې دا اشکال ختم شي. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی الله رب العالمین دا سے با اختیار رب دے کنا چې دا اسمانونو والا او دا ازمکه والا څومره مخلوقات دي د ټول په ټول له الله پاک سزا ورکی کنا بیا بم الله پاک زیاتی والا نه. دا ټول په ټول الله پاک راونی شي او ټول له سزا ورکی بیا بم الله پاک ته دا نسبت نه کوي چې غني الله زیاته کړي دي او الله ظلم کړي دي. ولی الله رب العالمین چې سم کوي الله پاک د خیر په بنیاد باندې کوي، د عدل په بنیاد باندې کوي او دا ټول ارش د الله دی. نو پدې کې ک الله پاک د خلندازي او تصرف کوي خدا الله دی کنه، نو د بل چا خو نه دی. زیاتی خودی ته ویل کیږي چې زستا په ملکیت کې تصرف وکم، ستا سیز دی او زبګ خپل ځان اختیار استعمال کم، دې د زیاتی وای. نو دا اسمانونه او دا ازمکه د دې د مخلوقات دا د چا دي؟ دا د الله رب العالمین دی. الله رب العالمین چې په دې کې سم کی خدا الله دی، نو دا خدا الله دی. نوی بیام تر الله رب العالمین ته دا نسبت نشي کولای چې غنی الله زیاتی وکړي او وی که الله رب العالمین په دې ټول مخلوقات او د ازمکه او د اسمانونو په دوی باندې الله خپل رحم او مهرباني وکي، د دوی د خوشالو د پاره او د دوی د راحت د پاره فیصله راولېږي، نو بیا هم الله رب العالمین د دوی سره د خیر اراده وکړه، بیا بم دا ویل کیږي چې دا الله پاک دوی لور کړه. دا بنه ویل کیږي چې د خپل اعمالو په بنیاد مهرباني حاصل کړه. دا بنه ویل کیږي چې دا ډېر با کمال خلقو نو الله په رحم وکړو، بیا بم دا وی چې الله پاک وسره خکړي. نو دا الله پاک با اختیار دی
نو هغه سائل او سوال کون کی د ابی ابن کعب رضی الله عنه دا جواب چې واورېدو چې الله با اختیار دی په یو فیصلم ګوت نشي اوچتولې هغه حضرت زما د زړه خلجان لري شو ځکه چې سم دي د الله دی کوم فیصله د الله په اختیار دی مونږ د الله پاک مخلوق د الله مملوک یو بس د الله فیصله ته سر تسلیمول پکار دی بس